الله الرحمن الرحیم. زه حاجي نعمت جوګزی کونسلر میونسپل کمیټې مسلم باغ. پر دا علاقه چې اوبه راغلي دا په تاریخ کې اول ځل راواوښتلې. کورونه یې یوړلو، درختې یې یوړلې، لاندې دا لوی پل چې یې یوړلی هغه ډېر جوړ شوی ولې دا 40 شپې پر تېرېدې هغه یې ماښام پرې کړلی، دواړه یو پل پرې کړلی. زما نوم اکرم شاه دی. زه په ایجوکیشن کې ای ډي او یم. ترشا هغه زموږ کور دی. پارون چې کوم بنده راغلی وي دا مکمل اوبه زموږ په کور راننوتې، کمرې خرابې کړې، کور یې را خراب کړې، کمرې د دا قابله نه دي چې موږ اوس د اوسېدو دغه وکړو. تمام سیسټم یې را خراب کړی دی. کوچنیان خو موږ بچ کړو، کوشش مو وکړئ تر وخته مخکې دا ګورمنټ چې دا کومه د سټیډیم منصوبه بندي وه پخوا به وروره دا روډ دلته تر سوی پر مځکه به وي، اوس یې وروره بالا یې کوي، دلته یې سټیډیم جوړ کړي. د دغه له وجې څخه هم وروره دا اوبه پر موږ راواوښتې. زما نوم حکیم الله دی. دا برمه مې وویله پکې قرضدار هم شوم، د بله مې هم پیسې راوړې، اوبه یې راوکښې مازدیګر اوبه رالې، دا برمه یې لاندې کړه. زه 15 کاله ته ننوتم. دا اوبه دلته نه وې راغلي صاحبه. دا اوبه هغه ګاډیانې چې ولاړې دي هغه بایپاس دا مانده هلته و. بیا بس دا مانده داسې مانده راغلی چې د 3-4 مندو ټکر سره ووه، ګرد پې وواره. دا کلي به له دغې برمې اوبه څښلې هغه ولاړه. بارانونو دا څو ورځې ولېده دا به زموږ چتونه شي، اوبه یې اخیستې وه، دا چت تقریبا ګرده ناکاره شوی. دا دننه هم دغه صورتحال دی. موږ هغه الماریانې شیان دي راغب کړي. هو هغه مو له دې باندې چادر په شو، خو مطلب اوس دغه چتونه چې کوم دي دغه زموږ خوارۍ دا ګري ځای شي. الحمدلله انسانان بچاو سو، سره ووتلو، څوک هم دغه کورو ته وایستلو، څوک وروره بازار ته ولاړو، مطلب دغه کې ته وایستلو انسانان. وروره زموږ پیټیانې، بسترې، سامانونه د کور هغه فریجان څه جایداد چې دي په کور خدای سره د خبره وروره وسایل کړي، وروره دا سامانونه ټوټل یوړل زموږ څخه. وروره نیمه دا دي اوس دلته هم لاندې دي تر خټو پورې، نو هغه هم وړي سمارکه تر خټو تر لرګیو تر ډبرو لاندې دي، نو هغه خو د کار نه شو، د ناکارۍ دي پیسې. د دې کور ځای موټرسایکل دی 50 پسه تقریبا اندازه وړي دي، نور د لې مردار دي. دا د کوټو حالات دی. موږ په خپل برای مازدا ورکو دا د وس را ورسېد، خو د خدای را ورسول و دې سامانونه د ایرال په د کور وس خبر نو کورونه پرته کلی راغه داسې کنجګل سایډ دا ډېر تاوانونه سوي دي، خو موبایلونه کار نه کوي، روډونه بند دي، لارې بندې دي، نو ته یو ځای پورې مال نه دغه کور ته مال وسی. بسم الله الرحمن الرحیم. पूरा पुल कड़ा हुआ है, पुल को कुछ खतरा नहीं हुआ है. टेक्निकल गलती क्या है NHA की और इंजीनियरिंग की. अब यहाँ पे 100-200 प्रोटेक्शन वाल चाहिए, 100-200 नीचे. पानी ऊपर नहीं आया है, ये लोग ये बहाना करते हैं कि पानी ऊपर है, पानी ऊपर नहीं है. पूरा पुल पानी क्रॉस करके वो कर रहा है. लेकिन अफसोस ये कि टेक्निकल गलती ये है कि आप देख रहे हो ये 100-200 फुट अगर प्रोटेक्शन वाल ये दें हर जगह, हमारे करोड़ों रुपए के पुल ज़ाया नहीं होंगे. हम फिर उसके बावजूद फिर भी NHA का जो ठेकेदार है उसका काम नहीं था, उसके फिर हम मशकूर है जिसने अभी हमें गाड़ियाँ दी हैं. इंशाल्लाह ये रास्ता शाम तक या कल तक हम लोग अगर इनका ये ताउन रहा ये हम क्लियर करवा देंगे. तो बस NHA वालों से यही दरख्वास्त है कि भाई आप जब पुल बनाओ खुदारा उसको फ्लड प्रोटेक्शन दो. जहाँ पानी का टक्कर है 100 फुट, उन्होंने सिर्फ 30 फुट का वो दिया है, प्रोटेक्शन वाल दिया है. तो NHA वाले मेहरबानी करे, इंजीनियरिंग वाले मेहरबानी करे. सारा हमारा इतना ज़बरदस्त पुल है लेकिन एक प्रोटेक्शन वाल की वजह से वो हुआ है. यार आसिफ काकड़ का मेहरबानी हम लोग अदा करेंगे. माशाल्लाह 3 घंटे में इसने हम लोग के लिए पुल जल्दी मिट्टी मंगवाया, लोगों का बहुत परेशानी समझ लिया, मगर लोगों का बागे गया, पानी आया, सैलाब आया, 2 डैम टूटा हुआ है. आसिफ काकड़ साहब का बहुत मेहरबानी भाई, हम लोग तशक्कुर इसको सलाम करते हैं भाई. ढेर मनाना भाई, ढेर मनाना.
د کیمپ زه را روان ولم او ډیم یو دم راپریس ولئ دوه موټران نور هم بساو بس موږ چې اوبه پر رالې یو دم اوبه پر رالې او موټر ولئ بساو موټر چې به راکاټ کړي موټر بساو شولئ بس یو دم اوبه پر رالې بس پر له موټر زه منډه کړله موټر مو دله توریلا کړلی بس اوبه رالې اوبو یې مو خرابه مخه کړلی بس دا د خدای فضل و چې دغه مې کړلی بیا ولاړو بیا مو له کیډټ کالج زه هغه دغه مشین مې راوړلی بیا مو دا مځکه لا ځکه چې دا خاطي او دا شیان مې راکتل اخر دلته دوی به دا مځکې کې لاندې ولي مشین را پیدا کړی بیا موږ په بیلچو باندې یو څه کار وکړی بس ډېر ښکاره شولې